السلام علیکم ملګرو. فهیم اشرف د پاکستان کرکټ ټیم په سکواډ کې د چیمپئن ټرافي لپاره شامل دی، خو په دې ویډیو کې مونږ د فهیم اشرف او د محمد وسیم جونیئر کمپیریزن کوو چې کوم کلاړي ښه پرفارمنسز ورکړي دي او بیا څنګه فهیم اشرف د چیمپئن ټرافي په سکواډ کې شاملېږي. غټ شفارس په ترو باندې فهیم اشرف په چیمپئن ټرافي د سکواډ کې شامل شوی دی. تاسو له سکرین باندې ښکاري چې تاسو د وسیم جونیئر پرفارمنس وګورئ ایز ا بیټینګ او ایز ا بالر، چې په بالینګ کې هغه څنګه پرفارمنس ورکړی دی او په بیټینګ کې ورسره د فهیم اشرف هم. فهیم اشرف ګوره ونډے 34 میچونه کړي دي، په 34 میچونو کې 33 وکټې فهیم اشرف اخیستلي دي او وسیم جونیئر 20 میچونو کې 20 اننګز کړي دي او 34 وکټې هغه په 20 میچونو کې اخیستلي. فهیم اشرف په 34 میچونو کې 33 وکټې او وسیم جونیئر په 20 میچونو کې 34 وکټې اخیستلي دي. خو په بیټینګ کې تاسو ګورئ بیټینګ ایوریج 34 میچونه فهیم اشرف کړي چې په 34 میچونو کې 224 رنزونه فهیم اشرف جوړ کړي دي او وسیم جونیئر 20 میچونو کې 80 رنزونه جوړ کړي دي. ایوریج د وسیم جونیئر 11 دی او د ایوریج د فهیم اشرف 10 ایوریج دی. هایست سکور چې کوم دی هغه 28 دی او هایست سکور د وسیم جونیئر 17 دی. 81 سټرایک ریټ د فهیم اشرف دی اور 97 سټرایک ریټ د وسیم جونیئر دی. په بیټینګ کې ته هم وسیم جونیئر په ونډه کې پرفارمنس ورکړي دي او په بالینګ کې هم، خو بیا هم وسیم جونیئر اګنور شوی. وسیم جونیئر پرې د وسیم جونیئر نه علاوه هم ډېر کلاړیان اګنور شوي دي او فهیم اشرف ته په سکواډ کې ځای ورکړل شوی دی. ستاسو په خیال باندې فهیم اشرف پرچی پلیر دی که نه؟ کمنټ وکړئ. ما خو در سره ډېر تفصیل شریک کو، خو دې حوالې سره تاسو سره لرئ پرچی دی که نه کمنټ ضرور وکړئ.